اول خطبه کې ټولونه مخکې خپل ګناهګار وجود ته بیا تاسو پاکو مؤمنانو ته تقوا دعوت درکوم څه تقوا اختیار کوئ. یقینا تقوا ډېر زیات برکات او ثمرات دي، فایدې دي. یوه فایده تقوا دا دی چې کومه حدیث مو تاسو خدمت کې عرض کو، مولا حدیث دی غرر الحکم کې امام فرمان دی مولا دی من اتق الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. تقوا یوه فایده دا دی، یو برکت دا دی چې انسان ته مشکلات او سختیو کې انسان ته نجات میلویږي. انسان سختیو نه غواړي، مشکلاتو نه غواړي، ښې طریقې سه وځي. ایدی طریقه دا دی چې انسان متقی و پرهیزګار انسان وي. کوم انسان چې متقی وي پرهیزګار وي هغه سختیو نه مشکلاتو نه اسانۍ سه عبور کولی شي. دغې نکتې زه وضاحت دویمې خطبې کې درته لږ تفصیل سه کوم. دا ډېره مهمه نکته ده. صرف ما درته حدیث ذکر کو چې مولوی جعل له من كل هم فرجا، مولوی چې هر یو غم نه مصیبت نه هغه ته خدای اسانۍ ورکوي. او من كل ضیق مخرجا، هر یو تنګۍ نه، هر یو تنګ دستۍ نه، هر یو مشکل نه علیک السلام پروردګار علم هغه ته د خروج و د وتلې لیاره ورکوي. متدین انسان هغه هر قسم ته بعدو حالاتو سره روبرو شي، هغه ونه وځي، هغه ونه وتای شي، هغه ته مشکل دنیا کې نه پیښیږي. دا یو حقیقت دی. دویم شی چې تقوا او پرهیزګرۍ وجې نه انسان ته نصیب کیږي، یوه ښه ښکلې خوندوره زندگی انسان ته نصیب کیږي. علیک السلام پیغمبر حدیث دی، پیغمبر دی من اتق الله عاش قویا. چوک څه تقوا اختیار کی پرهیزګار انسان وي هغه زندگی خوشگواره وي، تنومند زندگی تیروي، ښه زندگی تیروي. او بل تقوا پرهیزګرۍ او بل فایده یې دا دی چې خلکو منځه هغه محبوب و مقبول جوړیږي. کوم کس تقوا اختیار کړی وي پرهیزګار انسان وي، حدیث دی د مولا من اتق الله احبه الناس. څوک چې تقوا اختیار کی خلک هغه سره مینه کوي، محبت کوي. ویلې د یو حقیقت دی چې زړونه خدای سره لاس کې دي، زړونه د خدای ید قدرت کې دي. که چیرې تو غواړې زړه د ته میل شي، خلکو محبوب وګرځېږي، خلکو منځه ښه یاد شي، بهترینه ذریعه طریقه یې دا دی چې انسان تقوا اختیار کړي، پرهیزګار انسان وي. خدای خپله په خپله زړونه ټیټوي ورته، خدای خپله په خپله خلکو زړو کې متقي انسان ته محبت چي، مینه ورکوي. بل فایده تقوا دا دی چې خدای د هغه حفاظت کوي. من اتق الله یتقا. مولا حدیث دی وم امام دی چې کوم کس تقوا پرهیزګرۍ اختیار کی هغه حفاظت کی د پروردګار رسی، هغه خپله په خپله پروردګار علم حفاظت کوي. اخیری و فایده دا دی تقوا پرهیزګرۍ پیغمبر دی اکثر ما تلج به امتی الجنه تقوا الله و حسن الخلق. کوم کس تقوا اختیار کی هغه غټه فایده دا دی چې هغه ته پروردګار علم جنت نصیبوي، پروردګار علم هغه ته جنت ورکوي، هغه جنت هغه خوشګواره زندگی هغه ته میسر کیدای شي. صلوات واسطه محمد و آل محمد. اول خطبه کې زه د یوې مسلې لږ وضاحت درته کوم. دا یوه ډېره مبتلا به مسله دی مو معاشرو کې. نبش قبر ارلوسوله. یو کس که چیرې چا دفن کړی وي آیا دوباره قبر ارلوسوی شو، څه مرده راوباسو، څه ضرورت وي، څه مجبوری وي، څه واجب وي ورته قبر ارلوس کو، مرده راوباسو قبر نه. دا مسله اکثر کسان پوښتنه کوي، ځینې وخت کې د ضرورته پیښ شي. دغې مسلې درته لږ وضاحت مختصرا کوم. کسه نبش قبر نوتی عربی کې دیتی نبش قبر
یعنی قبر ارلوسوله دا حرام کار ده. نبش قبر شریعت کې اجازات نشته ده چې یو انسان نبش قبر وکي. نبش قبر اجازات شریعت نه ورکوي، حرام ده. ویلې چې دې سره مرده توهین کیږي، مرده اهانت ورسره کیږي. خو څو ځایونه داسې دي چې هلته ته نبش قبر کوای شي. دغه ځان پې یو دا دی چې که چیرې میت غصبي ځمکې کې دفن شوی دی او مالک رضي نه دی دغه قبر باندې چې د مرده ورکې پاتې شي، خو یو شرط دی. شرط دا دی چې د اوس دغې ځمکې نه څه مړی روبسو دا څه مفسده نه لري. مفسده دا دی، مثلا مفسده کې یو مثال دا ورکړی دی، مثلا دی بدن خراب و، زخمی و، اوس یې که روبسو ټوکړې ټوکړې کیدای شي بدن یا انداسې عام نشي، انداسې حالت کې نشي روبسای، نو بیا به نه روبسې. که چیرې څه مفسده ورکې نه وي، پردی ځمکه دی، مالک رضي نه دی، غصبي ځمکې کې د دفن کړی دی، بیا جایزه دی، بیا یې پکار دی چې کې روبسې. او بله خبره دا دی چې دا جایزه شوله، یو شرط دا ورکې دی چې دغه مرده حد کې حرمت ورسوه نه شي. حد کې حرمت که چیرې ورسه کېږي بیا یې نه دی پکار. او یو شرط دا دی چې خپله دا غاصب نه دی، یعنی خپله ځمکه غصب نه وي کړي. که چیرې خپله غصب نه وي کړي بیا یې نشي روبسای. مطلب یعنی بیا څه چا ځمکه غصب کړي دی، مثلا زوی و، ورور و، یا پلرینې کې چوک و چې هغه د ځمکه غصب کړي دی، ما یولو خپل پلار و مالتې دفن کو. دې صورت کې چې د کوم کس غاصب دی دا پکار دی چې لاړ شي هغه مالک نه چې چا ځمکه دی هغه نه رضایت حاصل کړي، چې کوم قیمت باندې ویلي نه وي. بیا دې صورت کې ذمہوار دا سړی دی چې کوم کس خپله غصب کړی دی، یعنی مرده چې کوم و کې دفن کو غاصب هغه نه و. که چیرې مغا غاصب وي بیا به روباسې، خو څو شرطونه دي. حد کې حرمت یې ورسه نه کېږي، بدن یې ټوکړې ټوکړې نه کېږي، او دغو صورتو کې ته روباسای شي. که چیرې خپله غاصب نه دی، بل چا غاصب کړي وه ځمکه، زوی غاصب وه، ورور یې غاصب وه، پلرینې کې چا غاصب وه، تو هغه غصبي ځمکې کې دفن کړی دی، بیا پکار دی چې کوم کس غاصب دی هغه پکار دی چې مالک نه د ځمکې اجازات واخلي. که نه رضي کېږي پیسو باندې پکار دی پیسې ورکړي. پیسې که زیاتې خلیه دا ذمہوار دی چې زیاتې پیسې ورکړي چې قبر چې شي ورته جایز شي. امو معاشرو کې بعد د نیرو نشي یوه بیماري اندا دی. مو کم از کم یو قبر چې د انسان څو فوټه قبر دی که نه، ډېرو کسانو قبرونه پرسکون نه دي، ښه پوهېږي شي باندې. اندا چې مو ځمکې نیولې دي مثلا شملاتو والا، یقیني خبره چې شملات څه کله دي نه، شملات خو ټولو دي، خوار غریبه دي ټولو دي، څو پورې چې تقسیم نه دی شوی. تا څه کومه قبضه په کړي دی، تا قبضه جایزه نه دی، دا یوه. او ته څه کوم مړی وکې شملاتو ځمکې کې ښایي هغه درست نه دی، نشي خیرای ورکې. ایمو علاقو کې کم از کم دا مسله شته دی. داسې کسان هم ولیدلي، ځینې کسان یې چې خدای مو سره قبر کورمې کې جوړ مه کې ویلي دلته ډېرې کمې ځمکې داسې دي چې هغه صحیح دي او خلک یې درست استعمالوي. دویمه صورت دا دی چې که چیرې غصبي کفن کې د دفن کړی دی، چا نه د غصب کړی و، چا نه غصب شده کفن و هغه کې د دفن کړی دی، هغه کفن والا مالک رضي نه دی، اجازت نه ورکوي. بیا یا ته روبسای شي چې کفن ورته چې کې بدل کې. یا که چیرې هغه څه داسې شی دفن شوی دی چې هغه باندې څوک رضي نه دي، مثلا یو پردی شی د اوسه دفن کړی دی، پردی ګوتې د اوسه دفن کړي دی، مالک یې رضي نه دی، اجازت نه ورکوي. دې صورت کې آیي چې نبش قبر کوای شي. یو صورت دا دی چې مرده د خاخ کړی دی بغیر د غسله، بغیر د کفنه، یا بغیر د حنوت. حنوت د نه دی ور کړی، کفن د نه دی ور کړی، غسل د نه دی ور کړی. دی صورت کې ته مړی روباسای شي، اجازات شته دی. یا نه غسل د ور کړی و، کفن د ور کړی دی، حنوت د ور کړی دی، خو درستې طریقې سره نه دی ور کړی شوی. غسل باطل دی، کفن صحیح نه دی،
او صحیح طریقې سره حنوت نه دی ورته میلاو شوی بیا یا ته روباسای شوي دي څه پکار دی څه بیا نبش قبر کیدای شي یا یو صورت دا دی څه قبلې ته صحیح نه دی یخی شوی مردا قبر کې که چیرې قبلې ته صحیح نه وي یخی بیا یا ته روباسای شي څه قبلې ته یې صحیح کې دا یو صورت دی دغو نه پکار دی مو ډېر دقت وکړو خاص کر ځنه ځکه مو کسو څه قبر نه څه کله ودرېږي وخت ټایم کې څه مړی سې ښیي نو کسو ځنه وخت کې یعنی قبلې ته یې صحیح نه کوي ځنه کسان ځنه تابوتو کې مړي راشي داسې کېږي دي څه تابوت خیال وي چې دلته تابوت کې استه دسته نه شي د خیال نه وي چې د قبلې ته مو کو که نه مو کو تابوت خیال ورسته وساته دی خیال اول وساته څه دا قبلې ته کې پکار دی ته داسې طریقې سره څه څټ هیواد وي خښتې چې ویر کا یا کوم دیوال دی څټ دیوال ته تکیه کا پکار دی تو دا څه مخې او سینه مکمل قبلې طرف ته وي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد پنځم صورت دا دی څلورم صورت دا دی چې که چیرې یو حق ثبتولې مسله دی چې نبش قبر نه مهمه دی غواړي چې بدن یې چیک شي روباسای شي ورته ځکه نن سبا پوسټ مارټم نه ورته وایي وشتی شوی دی مسله دی خامخا اوس بل چا باندې الزام لګېدلی دی خامخا بېګناه کسانو کې مړ کېدای شي اوس خو ډاکټرانو اصرار دی چې روی به سو پوسټ مارټم یې وکړو ته دا څه ثابت شي چې چا وشتی دی یا کیسه مثلا تهمات چانې لګېدلی چې دا زهر دي ته میلاو شوي دي حالانکې هغه ته زهر نه دی میلاو شي خپل مرګ مې مړ دی اوس چانې تهمات لګېدلی دی الزام لګېدلی دی اوس ته غواړي څه ثابت یې کړي چې زهر دي ته نه دی میلاو شوي روی بسې ته دا څه چیک شي ډاکټران یې تصدیق وکړي چې نه دا زهرو نه بغیر مړ دی نو دې صورت کې چې یوه حق ثبتولې دپاره نبش قبر ته کوای شي یو بل صورت دی که چیرې یو شرعي مسله وي هغه ثبتولې دپاره چې هغه اهمیت ډېر زیات دی هغه دپاره قبر خلاصولی شي مثلا یوه حامله ښځه وه امیدواره ښځه هغه یې دفن کړي دی هغه حمل سره امید سره دفن شوي دی او دلته احتمال دی چې بچای زنده دی چې وویله چې بچای زنده و بچای مړ نه و شوی دوی ښخه کړي دی هغه بچي دپاره چې هغه یو زنده دی هغه دپاره ته دا نبش قبر کوای شي قبر لوسوای شي ته دا ښځې صحیح تصدیق وشي بچای معلوم شي چې زنده وي ته نه روبسلی شي یو بل صورت دا دی چې که چیرې مودې باندې وډر شو څه دا مداسې ځای کې دفن کړی دی چې دلته ځنه ځناور یې روباسای شي قبر بې ځایه دی سرا دی هلته ځناور راځي ځمکې ارلوسوي پوهېږي چې دا ځای بې ځایه دی نو دې صورت کې ته یې روباسای شي تو دا څه هغځي نه راوباسې بل ځای ته یې منتقل کړي نبش قبر ته کوای شي یو بل صورت دا دی چې که چیرې دغ مردا وصیت کړی و چې ما جنازه پلنکی زیارت ته یوسوی مثلا نجاف ته لکه مخکې زمانو کې وصیتونه کېدل کربلا ته ما جنازه یوسي مشهد ته یوسي کوم کې دفن شم زه یعنی ما هلته یې هغه کوی څو ورځې مو امانت کې ښخ کړی دی لکه ما تاسو امانت نه ورته یو ځمکې باندې امانت شوی دی دې صورت کې که چیرې څه مفسده ورکې نه وي نو بیا یا ته روبسای شي تو دا څه بیا روبسای شي او هغه هلته منتقل شي یا که چیرې عمدن یا سهون بې ځایه ځای کې د دفن کړی دی عمدن یا سهون د بې ځایه ځای کې دفن کړی دی ځای مثلا پردای دی صحیح شو حد کې حرمت که چیرې نه وي ته یې روبسای شي دا مسله تاسو ته پته دی شیخ رجب علي غو دور والا مسله دی چې هغه همداسې دلته امانتن دفن شو توري قبرستان کې څه قبر یې اوسه شته دی ظاهرا هغه قبر کې ما خیال څه شیخ علي مدد هغه کور والا یا حافظ هغه که څوک هغه ورسته ورکې دفن شول چونکې قبر یې همداسې و قبر یې اوس هم هلته موجود دی چې هغه نه ورسته هغه 40 دن بعد منتقله شوه هغه جنازه نجاف ته او نجاف کې مولا خود مولا حرام کې هغه دفن دی ما نه اوس پوهېدلی چې 22 نمبر کمره دی که 14 نمبر که 24 نمبر کمره دی هلته دفن دی هغوی ارواحو خوشحالۍ دپاره یو کلکه صلوات واستوئ دې ضمن کې د یوه مسله درته دا ذکر کوم کسه
مسلو ناګهي ډېره ضروري ده. ایمو تاسو روزمره مسالې دي، تکرارونه هم ډېر وورو، خو مسالې مو هغه کې اوسه کمای داسې دی څه ځینې وخت کې به مسله که مو واکو یو د چوپونې پوی نه شي، یو که پوی شي ولټا د پوی شي، یو که پوی شي یا باور نه کوي څه دا داسې کیدای شي. لکه زه یو مثال در کوم، مثال یاره کې راتلم، ایمو ډېر محترم حامد هغه یوې مسلې پوښتنه کوله څه پلنکي ځای کې یوه مسله کړې دی، هغه خو ډېر عجیبه غوندې برېښېدلې ده. هغه دا څه غسل جنوبات نه بعد وضو حرام دی. دا حرام څنګه کیدای شي؟ شاید ما دلته چې ته کړې وي د یاد وساتئ که څه وضو 3 قسم ته دی. وضو سمپل نه دی چې یو قسم ته وضو وي. وضو مستحب وضو مو سره دی. یو مستحب وضو دا دی چې ته وخت نه مخکې وضو کوې. دا اوس اذان نه و شوی چا څه وضو کولو یا هغوی وضو څه نه و، نیت یې څنګه و؟ نیت یې دا و چې وضو د کوم قربة الله، مغه وضو سره لمونځ کولی شي. او که چیرې اذان وشو، لکه دا اوس اذان شوی دی، ځنه کسان د اوس وضو ون کوي، ته به اوس وضو د نشته دی، ته به واجب نیت څه کوي دا وضو، ته به وضو د کوم واجب قربة الله. او دریم وضو هم اوس شته دی څه حرام وضو بلای شي. هغه کوم دی؟ هغه سې وضو دی چې ته جنوبات غسل وکړي، هغه نه بعد ته وضو کوي. ایدې اجازه ته نشته دی. جنوبات غسل کې نه وضو شته، وضو به نه کوي. که چیرې جنوبات غسل نه وروسته د وضو کولو حرام کار دی، دا اجازات یې نشته. وضو ته اینی ټایم کولی شي، وضو باندې پاسه وضو کولی شي. ما 10 بجې یې وضو کړی و، اذان وشو بیا م تابه وشوله څه بل وضو بیا وکړم، اذان وشو بیا یم څه وضو وکړم، هېڅ پار نه کوي ته وکړه. خو چونکې اوس یو وضو د دویم وضو اوس کوي، ګر چې اوس لمانځه ټایم شوی دی بیا به واجب نیت نه ورته کوي، چونکې آلریډي ته وضو شته دی. وضو ته اینی ټایم کولی شي، اما صرف یوه ځای کې وضو اجازت شرع نه درکوي. هغه کوم ځای دی؟ هغه دا جنوبات غسل دی. جنوبات غسل نه وروسته شرع تا ته وضو اجازت نه درکوي. ما کوه وضو، وضوی تا شته دی او ته کوی نه شي د وضو، نه مستحب نیت څه کوی شي، نه واجب نیت څه، ایوه نیت څه نه شي کوی. کوه د کو حرام کار د وکړو، ګناه د وکړه، بدعت د وکړو داسې وایه. دا وضو دی چې ما مسله کړې وه چې ورته دا وله څېره دا څنګه کیدای شي؟ نه دا کیدای شي، صحیح دی. دا کیدای شي مو اورېدلي نه وي، ځکه یې ما ورته ذهن یې نه مني ځینې وخت کې. لکه اوس ما مو عدنان ته ویله څه یوه ځای کې ما مسله وکړه، ډېر محترم کس و، هغه یې چې دا څنګه کیدای شي؟ چونکې مسلې د واورو نه یا یې مو بدبختي دی چې موږ یې د بیان کوو تکرارو متمو کې، یا یې خلکو بدبختي دی چې ځان نه پیي. هغې کې انا مسله دی چې غسل جنوبات واجب نیت څه کیږي، مستحب نیت څه کیږي. مستحب نیت څه علی دی چې کله اذان نه دی شوی ته غسل جنوبات کوي، بیا به څنګه نیت کوي؟ غسل جنوبات د کوم قربة الله، صحیح دی. سبې طرح پوهڅې دی اذان نه دی شوی ته غسل جنوبات کوي، ته به څه نیت ورته کوي؟ نیت به کوي غسل جنوبات د کوم قربة الله، واجب نه دی شوی. اذان څه نه دی شوی، المنځه وخت څه نه دی راغلی، جنوبات غسل به ته مستحب نیت څه کوي. اما که چیرې اذان وشو، سبې اذان شوی دی، سبې المنځه ټایم دی، ته به جنوبات غسل بیا واجب نیت څه کوي. غسل جنوبات د کوم واجب قربة الله. ځنه دي مثلا زمانون دي چې راپوڅي کې اته نه لاس بجې مثال جنوبات غسل دی زه کوم، اوس اته نه لاس بجې څو پورې 12 بجې ورځې اذان نه دی شوی، المنځه ټایم دی نه، دا ورځې چې د ما و تاسو نه لاس بجې غسلونه کوو جنوبات والا، دا به ته واجب نیت سره نه کوي، دا به ته کوي چې غسل جنوبات د کوم قربة الله. دا مسله ما یو ځای کې وکړه چې دا څنګه کیدای شي؟ جنوبات غسل خو واجب غسل دی. جنوبات غسل واجب دی، خو لپاره د المنځه واجب دی. المنځه واجب نه واجب دی. که لمونځ ته نمانځه وباسي، غسل جنوبات به ذات خود بیا واجب نه حسابېږي. وضو څه واجب دی، لپاره د المنځه واجب دی. همداسې وضو څه زه کوم، هغه بیا مستحب نیت څه به زه کوم. دې ځای کې ما البته مسله بله کوله، ما دغه مسلې ته ځکه ذکر کړې ځینې وخت کې مسلې نه کېږي، یا ډېر خلک چې مسله یې نیمه وکړي کنفیوز د شي چې دا کیدای څنګه شي. دا یوه مسله ده، ته عرض کوم، تاسو زحمت ختموم. صحیح ده، صحیح ده.
غابان دا شی کوي بالکل ماسي تونې نه روژه راغلي دی څه واجبه وي ټیک شو ته خو ماسې روژې ته نه یې داخل شوی ټیک شو روژې ته داخلېږي کله څه اذان الله اکبر وکړي ټایم روشي هغه نه څه ته روژې ته داخلېږي لذا څه ماسې ماښام کې ماسې پړشمي کې تونې چا ماسې واجب نه دي شوي نه د نیول لمونځ واجب دی نه د روژه واجبه شوي دی لذا جمعې غسل سره کېږي دا مسله اکثر بیان کېږي که څه جمعې غسل سره وایي سستني تقلید والا کوای شي څه چا جمعې غسل وکړلو او سستني نه صرف جمعې غسل هغه څه هر قسم ته غسل څه هغه شریعت کې مستحب دی شریعت کې رغلی دی هغه څه ته المنځ کوای شي مثلا شب قدر کې مو تاسو غسلونه کوو که نه شب قدر خپل غسل دی هغه د کوه کوه هغه څه ته المنځ کوای شي اما غیر رهبر هیڅ نه جمعې غسل وکړي څټه خپل وضو سې وکړه هغه سستني هم قایل دی که وضو څټه ورسې کوې ثواب شته دی جمعې غسل سې څټه وضو کېږي کېدای شي کوی کې ثواب یا دی بهتره دی خو که نه یې وکړي لمونځ ورسره کوای شي صحیح دی زه د یوه مسله یې د مړي وله بله درته وکړم که څه یو کس که مړ شوی دی که چیرې کوم ټایم کې چې دا مړ دی چې یو نه جدا شول بیل شول مثلا نوک مثلا یو غاښ مثال کې طور پر سر ویښته بل چې دا ضروري دي لازم دي چې بیا یې ورسره دفن کړي دا به ورسره دفن کوي خپل غاښ یې ښیم خپل غاښ هغه غاښ نه څچولی وي که چیرې ونه بیل شو ځنه کسان دي بیماری وي څه واجوي چې ته نه بیل شي ویښته ته نه بیل شي چې وي هغه پکار دی هغه قبر کې ورسره دفن کړي لازمه دی اما که چیرې دفن شو دفن نه وروسته څه شونې پیدا شول ویښته چې بیا یې دفن که مستحبه دی خو خپل قبر ورته مرلو سوه بل چې ته دفن که فرق نه کوي دفن یې که شونه بیا اخري یو شی درته عرض کړم دا مکلفه پکړی دی ورې بیا درته عرض کړم که څه جمعې ورځ دی جمعې شپې المونځ اکثر یې کوي یا چوکې نه کوي دا لمونځ کم از کم کوئ نماز مغفرت والدین انسان باندې ډېر زیات حقوق دي زنده بیا ورته کوای شي مړه شي خاص کر بیا ورته کوای شي نماز مغفرت والدین څه مشهور المونځ دی 2 رکعته دی اول رکعت کې الحمد نه بعد لاس وارې رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یو دا ذکر دی څه اول رکعت کې ویلی شي لاس وارې بیایي کله دویم رکعت شي الحمد سوره وایي بیا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات دا ذکر لاس وری المنځ کله وکي سلام وڅرخی بیا لاس وری سلام څرخولي نه ورسته رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا والدین مرګ نه ورسته طاعه کولی شي که چیرې ته یې پښتنه نه کوي ته چې نه ورستی ته چې نه وسې کوي آګ د کوای شي لذا پکار دی دي کې یو بل المونځ دی سمپل ساده څه هغه طرف ته اشاره کوم هغه دا دی یاد وساتئ شپږمې مولانا حدیث کې راغلی دي شپږمې ډېر کولو د المونځ څه کله ازوای اسماعیل علیه السلام وفات شو دا لمونځ دی نه آسان دی چا څه زده کېږي دا لمونځ کوای شو البته څه قرآن یې زده وي سورې یې زده وي دا ټول عمر دګانو سې ته کوای شي یعنې ضروري نه یې څه پلار عمر دی وي زوی د مړ شوی وي تر نیکونه ښځه هر څوک وي نه دوی سیاته کوای شي مولا به داسې کولو چې شپې به زوی سې کولو ورځې پلار مور سې کولو دا لمونځ ساده لمونځ دی او دا جمعې شپې سم مخصوص نه دی هره شپه هره ورځې ته کوای شي کله توتا به وشوه ته یې وکړه 2 رکعته دی لمونځ د کوم مرحومینو پسې نیت انداشې دی لمونځ د کوم مرحومینو پسې قربتن الله کوم مرحوم د ذهن کې ورته نیولی دی مغه الحمد سوی الحمد نه بعد اول رکعت کې ان انزلنا سوره ده دویم رکعت کې الحمد نه بعد سوره ان اعطیناک الکوثر ده او سلام وڅرخه سبې غونډې کې ده صرف سوره دی بس دا اول رکعت کې به سوره ان انزلنا یې دویم رکعت کې سوره ان اعطیناک الکوثر یې یسر وت محمد و ال محمد